الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برادران اسلام دا مبارک مجلس یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت متعلق تا او بل پدی مجلس کے زمون خوگو روڑا ناصر صاحب مفتی ناصر صاحب مفتی ابراہیم صاحب او مفتی عثمان صاحب پاخر کے دوی دستر بندی دا دے علوم او دے فنون دے احادیث و بعد دوی مسلسل درے کالا سلور کالا دے قرآن و دے احادیث و چھوڑ فقہ اصول فقہ شپاورز دا دوی اویلا ہر آفتاب پدے کے امتحان ورکاؤں یعنی امتحانونه کال پسوی یا درې میاشتو پسوی دوی چې د کم سبق وې فقه اصول فقه نو هر هفته په هر اتوار به دوی امتحان ورکوم نو الله پاک ورله کامیابي ورکړه داسې د فتنو په دور کې چې موبایل خلق د کتاب د کتلو نه وباسلي د موبایل په وجه سره خلق نه کتاب ګوري نہ معاملات سر ترسوی پدا سے فتنو دور کے اللہ جل جلالو پدوی باندے رحم کو دوی تا اللہ پاک دے کتاب دا قرآن و دا حدیث ملگرتیا نصیب کڑا اگرچہ دنیاوی مشاغل دا سی دی کہ پا انسان پاغے کے غرقاب شین و کتاب تا قرآن تا و حدیث تا دے فراغت نہ بعد د علماء کرامو بیا طبیعت نه جوړي او چې الله تعالی په چا باندې رحم وکي الله تعالی په دوی باندې خصوصي رحم کړي بالخصوص مولانا نصر صاحب چې دومره مصروفیات او سرای سرا د علم هغه درجه چې هغه نه بعد بل درجه نشته یعنی ظاهري طور باندې علوم خو تر لحد پورې حاصلول شي او ظاهري طور باندې په مدارسو کې چې څومره نصاب دے دینا بل آخوا نصاب نشتا اللہ جل جلالو پا دوی باندے رحم ہو اللہ پاک تے دوی پا علم پا عمر کے برکت واشی او بلا مختصر خبر دے نبی علیہ السلام دی سیرت متعلق کہ کم آیات ما تلاوت کو دے نبی علیہ السلام سیرت جلسہ دے طویلشی چی دے نبی علیہ السلام دے بچپن نوالا دے پیدائش نوالا تر شباب تر مرگ پورے چې دنیا نه تشریف وړي دراغه پورے زندگی تذکرہ پکې وشي نو دې طویل شي د سیرت د نبی علیہ السلام دی سیرت جلسے شو علماء کرام او طلباء کرام عوام د نبی علیہ السلام په محبت کې مسجدونو کې کورونو کې هر ځای کې انعقاد کوي دا ډیره د خیر خبره ده چې د نبی علیہ السلام څومره زیاته تذکرہ کوي الله جل جلالو په دې باندې خوشحاليږي نو د سیرت متعلق یو سیرت یو داسې جامع لفظ دا
څوک د میلاد جلسې کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش جلسې کوي صرف د میلاد نه مراد د نبی علیه السلام پیدایش دی هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش ذکر کوي او سیرت یو داسې جامع لفظ دی چې په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو زندګۍ اړخونه په دې کې بیانېږي نو زه تاسو ته یو آیات چې دا کم ما تلاوت کړ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت متعلق چې الله جل جلاله څه فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی بعض اعمال بعض کارونه داسې دي چې انسان یې کوي الله جل جلاله یې نه کوي او ځنه داسې کارونه دي چې الله یې کوي انسان او مخلوق یې نشي کولی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق قرآن کې الله فرمایي چې الله پاک کم کار کوي ان الله وملائکته الله جل جلاله په خپل باندې او د هغه ملائکه یصلون علی النبی دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای سلام وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ الله جل جلاله په خپل باندې کوي نبی علیہ السلام تذکرہ فرشته په اسمانونو کې کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ چې په ځمکه کې څوک کوي نو هغه ته الله پاک کم یو مقام ورکوي الله جل جلاله فرمایي په قرآن پاک کې ان الله وملائکته یصلون علی النبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مقام دا دی چې الله جل جلاله په خپل باندې دغه عمل کوي چې په نبی علیہ السلام باندې درود وای او فرشته د هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما او اے مسلمانا چې الله جل جلاله خپل یو کار کوي فرشته کوي نو اے مؤمنا اے مسلمانا تاسو هم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سلام وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت د هغه برکتونه د هغه مرتبه د هغه مقام صرف دغه قرآن پاک ډیر آیاتونو نه ثابت دی مکمل قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات په دې آیات کې الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جامع طریقې سره د نبی علیہ السلام مقام خود لري او بیا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څوک تذکرہ کوي د نبی علیہ السلام باندې درود وایي او نور مسلمانان نور اعمال کوي او الله جل جلاله درود وین کی تا ډیر اجر ورکي ډیر نیکی ورکي یو مسلمان نوافل ادا کوي یو مسلمان د قرآن پاک تلاوت کوي او یو مسلمان عمره کوي حجونه کوي یعنی کم یو نیک عمل کوي خو درود وین کی تا الله جل جلاله ډیر اجر ورکي او روایت کې راځي چې درود وین کی تا الله جل جلاله چې پزماکه کې مسلمانان کم نیک عمل کوي دا غینا پورا حساب ورکوي درود داسې جامع عبادت ته دومره خپل عبادت ته دومره خپل عمل له چې الله جل جلاله په قرآن پاک کې دا نه دی ویلي چې لمونځ کوم تاسو لمونځ وکړئ روژه زه ستم تاسو روژه وساتئ خو د درود متعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت متعلق الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ټول په زور سره درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید الله جل جلاله دی پاک مبارک مجلس په توفیل باندې د دې په وسیله سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سیرت زمونږ په وجودونو کې راولي زمونږ کورونو کې دی راولي الله جل جلاله د دې پاک مجلس په برکت سره کم علماء کرام چې فضلان دي هغه په عمرونو کې په علمونو کې دی الله پاک برکتونه واشي څوک چې دغه مجلس سره غلي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په توفیل دی الله جل جلاله هغه خپل کورونو ته ډکې جولای بوزي لوی رحمتونه او برکتونه دی الله پاک هغه په کورونو باندې نازل کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین